بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر منتظر شو. دې ټایم کې تاسو ګوره راه سکون تاسو به ګورئ چې موږ نن یو پارک ته راغلي یو او دا ویډیو وباسو. ملګري م راغلي دي را سره. د ملګرو یاره څه خبرې دلته هم شیر کا. دا ځای پکې هم راوله ډېر ښکلی لوکیشن دی. نو ما وی چې تاسو سره څه خبرې شیر کړم. نوې کال نوې طریقې او نوې خیالات. نوې خیالات څنګه دي؟ جنوري خو نیمه ووته او نیمه پاتې ده. څه خلک داسې چې د خپل ژوند باره کې به یې څه پلیننګ جوړ کړي وي او څه خلک داسې دي چې هغوی به زه به دا ووایم چې هغوی به اوس هم مایوسه وي. نو موږ له پکار دي چې د کامیابۍ طرف ته سوچ وکړو چې کم قومونه د خپل کامیابۍ سوچ کوي نو الله تعالی هغه خلک ضرور کامیابوي، او چې کوم خلک د کامیابۍ باره کې سوچ نه کوي نو زه به تاسو یو خبره وکړم چې هغوی کامیابه کیدی نشي. که تاسو چېرته کامیابي غواړئ نو لومړنۍ ځانه دا عادت لرې کړئ چې د خلک به زموږ باره کې څه وایي. خلک ستاسو باره کې څه نه وي، دا زموږ غلط سوچ دی چې خلک به زموږ باره کې څه وایي. دا غلط سوچ دی. صحیح خبره دا ده چې کله انسان کامیابېدل غواړي که نه نو هغوی صرف او صرف د خپل ځان باره کې سوچ کوي، د خلکو باره کې سوچ نه کوي، ځکه چې هغه خپل منزل او خپل لارې طرف ته منډه وایي. نو موږ له پکار دي چې موږ کامیابېدل که غواړو د خلکو باره کې سوچ ختم کو او خپل سوچ وکړو. د هغې نه علاوه به زه تاسو یو بله خبره وکړم چې موږ سرچ کو د کامیابه خلکو ژوندونه او د هغوی زندګۍ. چې مونږ کله هغه سرچ کړې نو مونږ ته پته وي چې دوی څونه په سختو کامیاب وي. نو کامیابۍ کې سخته ضرور راځي. دا به مونږ خپل ځان سره ازمایښونه ضرور راځي. دا به ځان سره زړه کې دا خبره او دا عهد کلک کوو چې مونږ به یعنې کې کامیابېدل غواړو نو په مونږ به سخته ضرور راځي. د دې نه علاوه هر یو کامیاب انسان ته چې وګورئ د هغوی ژوند که تاسو سرچ کړو نو تاسو ته پته ولګي چې هغوی د ټایم ډېر قدر کړی دی. نو موږ له پکار چې د وخت ډېر قدر وکړو او د خپل ژوند یې په اصول تیر کړی دی. نو که خپل ژوند په اصول تیرول غواړئ نو هغې دپاره ټایم ټیبل ضروري دی. ټایم ټیبل جوړ کړئ د خپل یو هفتې ستاسو دپاره خپل ایکسپیرینس مطابق ما خپل ځاني داسې یو جوړ کړی دی. نو هغه خبرې تاسو سره شیر کوم چې کم ما کړي دي. نو یو ټایم ټیبل جوړ کړئ چې په دې ټایم به زه پاسم، په دې ټایم به وده کېږم، په دې ټایم به خوراک خورم، په دې ټایم به نه خورم خوراک. او د دې نه علاوه زه به د خپل کامیابۍ الله تعالی اشرف المخلوقات کې چې کم انسان پیدا کړی د تحفې په طور باندې هر یو انسان کې یو خاصیت ښودی دی. نو خاصیت څه دی؟ خاصیت دا دی چې الله تعالی هر یو انسان کې یو هنر ښودی دی. هغه هنر ته کتل او هغه ټیلنټ خپل ځان کې چې کم ټیلنټ دی، ستاسو د کم څیز سره ډېر شوق دی تاسو په هغې کې کامیابېدی شئ. لومړنۍ دا خبر یاد لرئ چې کم څیز سره ستاسو ډېر شوق دی تاسو په هغې کې کامیابېدی شئ. نو هغې ته وګورئ، هغې باندې لږ نظر واچوئ او د هغې نه پس تاسو ورزش اهتمام هم وکړئ په دې کې چې ورزش خامخا، یعنې کې ورزش ضروري دی. سارې چې سړی پاسي مونځ وکړي او د چاردام چوکې مونځ وکړي او د هغې نه پس بیا یاره یو انسان دی هغه ورزش له لاړ شي نو یقین وکړئ چې ستاسو د وجود به ټوله ورځ تر د ماښام ماپورې به که تاسو څونه ډېر کار هم وکړئ خو تاسو به سپک او فرش به یې. نو ورزش پکې هم شامل کړئ په ټایم ټیبل کې، او د کانا پینا ټایم پکې شامل کړئ، او د خپلې کامیابۍ چې کم څیز دپاره تاسو منډه واخئ د هغې له پکې هم ټایم وباسئ. خپل کور والا پکې هم لږ غونته کې ټایم وباسئ. یاران دوستان محفلونه دا پرېږدئ، دې نه څه نه جوړېږي. که چېرته تاسو کامیابېدل غواړئ نو تاسو به هغه فضول محفلونه پرېږدئ چې کم کې تاسو ته پته یې سپېده نشته. داسې ښکلي ملګري اپناو کې چې هغې نه تاسو ته پته یې دا زما د دې هنر مطابق دی نو تاسو په هغې کې ډېر مخکې لاړ شئ. او د دې نه علاوه یو بل خبر تاسو سره وکړم، او دا خبره خو رښتیا ده چې یاره دنیا چا شل کړې نه ده او نه شل کولی شي. دا خبره خو بالکل رښتیا ده، خو په ژوند کې یاره کامیابي هم ضروري ده. دونه کامیابي پکار ده چې یاره سړی په خپل ژوند ښه ښکلي تیر کړي، چاته محتاجه نه شي. او د هغې لپاره د کامیابۍ لپاره ضروري دا ده چې یاره انسان محنت وکړي. که چېرته موږ محنت وکړو نو موږ به کامیاب شو. د محنت نه بغیر انسان یو څیز هم نشي حاصلولی. نو محنت پکې ضروري دی، محنت پکې پکار دی. او د دې خبرو پکې هم سوچ پکار دی چې یاره زه د وخت تېروم، دا خلک چې کامیاب دي زما په شان انسانان دي، د هغې هم 2 لاس 2 خپې 2 سترګې دي او دکه یو وجود دی، زمونږ هم دکه دي. نو موږ له پکار دي چې د دې باره کې ضرور سوچ وکړو. هغې محنت کړی او زه محنت نه کوم، که چېرته زه محنت وکړم نو زه به ضرور کامیاب شم. دا خبره لازمي ده چې په محنت کې په کامیابۍ کې محنت شرط دی. که چېرته تاسو کامیابي حاصلول غواړئ نو د هغې لپاره به تاسو محنت کوئ، په تاسو به امتحانات راځي، مشکلات به په هغه محنت کې په تاسو راځي، خو هر سختې پسې راته وي
هرې غم پسې خوشحالي وي نو دا تاسو یقین وګڼئ چې انشاءالله تاسو به ضرور کامیاب شئ. امید لرم چې زما د دې خبرو کم مقصد و هغه به تاسو ضرور زما په مقصد به پوه شوي او امید لرم چې تاسو به ضرور د خپل ژوند په اصولو باندې هم نن د پسه تېروئ او د ټیم به قدر کوئ. ډېره مننه. الله هم خوشحاله که. آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.